الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرع الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دما خوږو قدرمنو مسلمانانو ورونو، نننی مجلس بیا یو تعزیتي مجلس ده. د موږ یو مسلمان ورور، یو سپین ږیری اکا، هغه خدای جل جلاله د دنیا په ژوند کې ورته خپله د ژوند نیټه پوره کړله، او هغه د عالم برزخ زندگی الله جل جلاله ورته شروع کړله. الله جل جلاله دې ورباندې خپل رحمتونه او مغفرتونه له ټولو مسلمانانو مردگانو سره نازل کړي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، دا مسلمانه خور وه، الله جل جلاله دې ورباندې رحم وکړي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، مولوي صاحبانو علما کرامو درته بیانونه وکړل، هغه بیانونه کافي وو او وخت هم ناوخته. موږ ویلې ستاسې په دا مجلس کې ګډون وکړو، هغه ثواب کې مو خدای شریک کړي، هغه جنازه له موږ نه تېره وه. خو یو څو مختصر خبرې به کوو، په ډېر اطمینان سره ورته غوږ ونیسئ. قدرمنو مسلمانانو ورونو، موږ او تاسې ته الله جل جلاله ذوالجلال لا یزال د دغه په دنیا کې ژوند او زندګي را کړې ده. دا الله جل جلاله داسې یو مفت او عبس زندگی موږ او تاسې ته نه ده را کړې، نه مفت او عبس، بیا مقصد خدای جل جلاله پیدا کړي یو. الله جل جلاله دغه انسانان د یو مقصد، د یو شي دپاره پیدا کړي دي، د یو مقصد دپاره یې پیدا کړي دي. لکه موږ او تاسې چې ګورئ جار د دنیا په ژوند کې یو درخت ولګوو، یو ونې ولګوو چې دا به یا مالټې راکړي، یا به امونه راکړي، یا به کیلې راکړي، یا به سیبان راکړي، یا به انار راکړي، د یو مقصد دپاره یې ولګوو. نو بیا دغه ونه موږ شنه کوو، ډېر تکلیفونه ورسره کوو، زحمتونه ورسره تېروو، اوبه ورکوو، له مالو یې ساتو، خو چې کوم وخت دغه ونه موږ ته خپل مقصد رانه کړي، خپله میوه رانه کړي، دا ونه نو بیا د موږ په کار نسي. ولې موږ ته خپل مقصد نه ده راکړی، کوم چې د موږ ارزو و، د موږ مقصد و، هغه شی موږ ځینې حاصل نه که، نو بیا موږ ورباندې څه کوو؟ بیا نو باندې توبره یاره ورته راواخلو، په دا بیخ کې یې ووهو، او بیا هغه یا ورته ورچوو، او یا دلته د غوا و جان څپرې ورباندې پټوو، بیا هغه ختمه سي او خرابه سي. ذوالجلال لا یزال چې انسان پیدا کړی ده، دا یې د یو مقصد دپاره پیدا کړی ده، د یو غرض دپاره یې په دنیا کې موږ او تاسې ته زندګي راکړې ده، چې هغه مقصد د خدای جل جلاله عبادت کول، د خدای جل جلاله اطاعت کول، او د خدای جل جلاله حقوق بجا راوړل، او هغه د مسلمانانو حقوق بجا راوړل. د دغه مقصد دپاره ذوالجلال لا یزال موږ او تاسې انسانان دغه دنیا ته رالیږلي یو، او موږ او تاسې ته یې ژوند او زندګي راکړې ده. لکه ما چې مخکې آیات کریمه تلاوت که، په هغه کې الله جل جلاله ارشاد ګرامی فرمایي چې انسانانو، ما تاسې ته دا ژوند او مرګ په دنیا کې دا د دې دپاره درکړی ده چې زه د تاسې امتحان وکم، د تاسې یو ټیسټ وکم، او تاسې ته زه یو مقصد په لاس درکم. که خدای دې وکړي، خدای دې وکړي، که په هغه مقصد کې موږ خدای کامیابه کړلو، خدای مو وپېژندل، د خدای رسول مو وپېژندل، د خدای احکام مو وپېژندل، او هغه د خدای او د رسول په لاره باندې ولاړو، بیا په دې مقصد کې موږ کامیاب، په آخرت کې کامیاب، په دنیا کې کامیاب، اخیره نتیجه یې د خدای جل جلاله رضا، او په هغه آخرت کې جنتونه ورکول دي. او که خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، انسان نه دا مقصد له لاسه ووت، د شیطان په لاره باندې ولاړ، خدای جنې پاته، رسول جنې پاته، د خدای احکام عبادات جنې پاته، بیا دا مقصد پاته سو، بیا به لکه هغه ونه چې موږ ته مقصد رانه کړي، له بیخه یې کاږو ورته یې اچوو، بیا به دا انسانان هم خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، مقصد بې نه یې پوره، بیا بې ورته اچوي، او د اور خاشاک د جهنم به دی، او دغه ډبرې. نو قدرمنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله چې په دغه دنیا کې موږ ته ژوند او زندګي را کړې ده، د دغه مقصد دپاره یې را کړې ده. خدای جل جلاله دې وکړي چې له موږ نه خدای دا مقصد واخلي، او په دغه مقصد باندې موږ او تاسې ټول روان سو، او د خدای له ناراضګي او له آخرت له دوزخ او له عذابو مو خدای خلاص کړي.
ګورئ جار په حقوقو کې یو د خدای جل جلاله حقوق دي، لمونځ کول ده، روزه کول ده، حج کول دي، زکات ورکول دي، نور د خدای جل جلاله هغه فرایض واجبات ادا کول دي، دا د خدای جل جلاله حقوق دي چې په انسانانو باندې ایښي دي. او یو د حقوق العباد د بندگانو حقوق دي. د بندگانو په خپل منځ کې خپل حقوق شته، هغه به خپل حقوق سره ساتي. مسلمان سره به مسلمانی کوي، له مسلمان سره به د اسلام په چوکاټ کې چلیږي، او له مسلمان سره به داسې ژوند و زندگی کوي لکه کوم چې خدای او د خدای رسول درته ویلي دي، هغسې زندگی به ورسره کوي. او که خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، د مسلمانانو حقوق در باندې پاته سول، د خدای حقوق به خدای ته توبه وکاږي، خدای ته به زړه وکړي، لمنځونه قضا او خطاګانې دي، راځو عجزه ده، خدای جل جلاله ته چې څوک توبه وکاږي، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي داسې خدای له ګناه پاکوي لکه نوی بچی چې له موره په اوله ورځ باندې پیدا سي. په دې کې هیڅ شک نشته، دا د خدای حقوق دي، دا خدای در بخشي، هر وخت یې در بخشي. که یو انسان ټول عمر په کفر کې تیر کړي، په کفر کې تیر کړي، په اخر کې کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای جل جلاله جنې راضي ده، دا سړی به جنت ته بیایي، په دې کې هیڅ شک نشته. او په اخلاص خدای جل جلاله ته رجوع وکړي، خدای جل جلاله ته توبه وکاږي. خو ډېر خطرناک جار سي دي، ډېر خطرناک سي دي، دا حقوق العباد دي، له دغو سره ډېر پام کوئ. د مسلمان سره ډیر پام کوئ، د مسلمان حق مه خورئ، مسلمان ته بې عزتي مه رسوئ، په مسلمان کې غیبتونه مه کوئ، مسلمان سره ډیر ښه سلوک کوئ، خپل حق یې مه خورئ، یوه ذره ډیر پام ورسره کوئ. تاسو ګورئ جار یوه خبر درته کوم، ګورئ د موږ خوږ پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې شخصیت، یو داسې پیغمبر خدای جل جلاله پیدا کړی ده چې خپل ربوبیت یې د ده له رویه ظاهر کړی ده. دا کائنات، دا موجودات، دا موږ دلته چې څه وینو، دا ټول د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک روی باندې پیدا شوي دي. که د رسول الله علیه الصلاة وسلام ذات مبارک نه وای، خدای خپل ربوبیت نه ظاهره کاو. دا لمر، دا اسمان، دا سپوږمۍ، دا ژوند، زندگی، کائنات، موجودات، مخلوقات، جن، انسان، دا به یو شی نه وای. د ده له رویه ذوالجلال لا ازل پیدا کړي دي. خو تاسو ګورئ جار دغه پیغمبر رسول الله علیه الصلاة وسلام چې هر کله مرض مبارک سخت څه، دی مریض او ده ته داسې حالات راغلل چې دی نور له دنیا نه ولاړ سي او خپلې جامې بدلې کړي او د خدای دیدار ته ولاړ سي، داسې په ده باندې مرض راغی، په ده باندې تبه راغله، ډېر په تکلیف سو. د جمع وخت ده، صحابه کرام جمع ته په انتظار باندې ناست دي چې اوس به رسول الله علیه الصلاة وسلام مبارک راځي او موږ ته به جمع راکوي. نبی علیه الصلاة وسلام مبارک ناوخته څه ډېر وخت یې ووت، حضرت بلال صاحب صحابه کرام راولېږل چې نبی علیه الصلاة وسلام ناوخته سو، چې خیر وایي چې څه پریشاني نه یې پیښه سوې. حضرت بلال صاحب چې راغی نو یې ورته وویل چې حضرت، صحابه کرام خو په مسجد کې ناست دي او د تا انتظار ده او لمونځ هم ډېر ناوخته ده، تا طبیعت مبارک څنګه ده؟ رسول الله علیه الصلاة وسلام ورته وایي چې حضرت بلال د ما طبیعت ډېر خراب ده، زه نسم کولی چې جمع ته درسم. ورسئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورته ووایي چې مخته سه او تاسې ته د جمع درکړي. حضرت بلال صاحب چې ولاړ، حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې په جماعت کې ودرېدو، چې په مسله باندې ودرېدو، چې نیت یې وتاړو، یوه چیغه یې تر خولو ووتله او هلته په میراب کې پړمه خې راپرېوت، ولوېدو، په بغارو یې شروع وکړل. صحابه کرام د بغارې سوې، چغارې سولې، نبي علیه الصلاة وسلام غږ واورېده، څوک یې ورولېږل چې یو صحابي مبارک دې راسي، دا څه مسله پیښه سوله؟ هسې راغی صحابه کرام ټول په مسجد کې پراته دي او بغارې ویې زاړي. نو هغه بیرته ورته راغلو چې د خدای حبیبه صحابه کرام خو د تا له جدایي او د تا له هجران نه یو سکنډ هم نسي تېرولی، ټول په جومات کې پراته دي او زاړي. ابوبکر صدیق صاحب مخکې په جومات کې په مسله باندې پروت، نور صحابه کرام په مسجد کې پراته دي او بغارې ویې د تا د جدایي تاب نسي لرلی. نبی علیه الصلاة وسلام صحابه کرام راوغوښتل، د دوو صحابه کرامو په لاس په اوږو باندې یې لاسونه ورواړول مبارک، دومره په تکلیف و چې داسې روان و. کتاب کې راځي چې دا د شا پښې ګوتې مبارکې یې په لارې باندې کرښېدلې، لاسونه یې په صحابه کرامو باندې اړولي وو او مسجد نبوي ته ولاړ. هلته چې ورغی د صحابه کرامو مبارکو زړه مطمئن سه، نو حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته وویل چې زه مریض یم، زه د جمع نه یم، مخته څه جمع راکړه. جمع وسوله، ماسپښین
وخت کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو کې اعلان وکړ چې ټول دلته حاضر سئ چې څه مسلمانان دي څه صحابه کرام دي دا دي ټول حاضر سي. نبی علیه الصلاة وسلام ته خو معلومه وه چې د ما د ژوند د جامو بدلېدلو ټیم راغلی دی. دا خبره په غور سره واورئ جار. د حقوقو عبادو د مسلمانانو د بندگانو د حقوق په بنیاد باندې درته دا خبره کوم. نبی علیه الصلاة وسلام مبارک راغی، حضرت بلال صاحب ته وویل چې ټول صحابه کرام ټول مسلمانان دغه مسجد ته حاضر که چې نبی علیه الصلاة وسلام مو غواړي راسئ. ټول مسلمانان صحابه کرام حاضر سو. نبی علیه السلام ورته اعلان وکړ چې ای د ما صحابه کرامو، ای د ما مسلمانانو ورونو، ما په تاسو کې ژوند او زندګي کړې ده، نو د ما اخیرنی وخت ده له تاسې سره، نو زه په تاسې کې اعلان کوم چې که د چا په ما باندې یو حق باندې هغه د اوس په دنیا کې له ما نه طلب کړي، او که نه په ورځ د آخرت باندې زه بیا تاسې ته حقونه نسم درکولی، بیا یې زه طاقت نسم راوړی. که په ما باندې د چا روپۍ باندې یا په ما باندې د چا یو حق باندې اوس دې په دې مجلس کې ولاړ سي او دا خپل حق دې له ما نه طلب کړي چې زه د خپل حق ورکم، په ورځ د آخرت کې بیا دا کار زه نسم کولی. هیچا غږ نه سوی کولی. رسول الله علیه الصلاة وسلام مبارک باندې به د چا پورونه باندې وو، د چا به قرضونه ور باندې وو، د چا به خوا جنې بده سوې وه، د هیچ چا خوا نه د جنې بده سوې. صحابه کرام چوپ ناست ټول په زړه باندې ناست، سرونه یې ځړولي دي. یو صحابي مبارک ولاړ سو، وایي د خدای حبیبه د ما په تا باندې پور باندې دغه پور زه له تا غواړم. وایي جار دې سم جزاک الله، څه پور دې په ما باندې ده، پیسې دې را باندې دي، څه شی دې را باندې دي؟ هغه ورته ویل چې د خدای حبیبه پیسې مې نه دي در باندې، یو وخت کې غزا ته روان و، په لاره باندې ته په مرکبه سپور وې، توره شپه وه، تیاره وه، تاسې هغه مرکبه په نیزه باندې ووهله، هغه دې ما په ملا ولګېدله، بله دې ووهله هغه دې ما په ملا ولګېدله، بله دې ووهله 3 نیزې دې ما په ملا باندې لګېدلې دي، د خدای حبیبه دا 3 نیزې دې ما په تا باندې حق باندې ده، دا حق زه له تا نه غواړم راکه یې بې. رسول الله علیه الصلاة وسلام مبارک چې دا خبره واورېده ډېر خوشحاله سو، نو یې ورته ویلې چې راواخلئ یا د ما نیزه بله نیزه مه راخلئ، راسه مبارکه وروره 100 وارې خدای دې جزای خیر درکړي، ما په دا نیزو باندې ووهه. صحابه کرامو چې دا حالت ولید، هغه سړي ته ور ولاړ شول چې ای د خدای انصافداره، موږ سل دغه نیزې ووهه، 50 هم ووهه، رسول الله علیه الصلاة وسلام ماف کړه، د خدای حبیب به ته څرنګه په نیزو باندې وایي؟ هغه ورته وایي د ما په نبي علیه السلام حق باندې ده، په تاسو خو مې نه ده باندې. صحابه کرامو بغارې کړې چغارې کړې چې و د خدای پاره ده، دا څه کوې، دا څرنګه سړی؟ صحابیانو مبارکانو ورته وویل حضرت بلال ته چې ځان ورسوه، حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دا سړي ته راوله چې هغه زاره یې ورته وکړي، پښو ته ور ولوېږي چې د خدای حبیب څرنګه وایي، د خدای په خاطر نبي علیه الصلاة وسلام ماف کړه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په چغو باندې ولاړ، د بي فاطمې صاحبې دروازې ته بي فاطمې صاحبې چغې اروي، نارې اروي، چې راووتله حضرت بلال باندې اوښکې را روانې دي، لولو بغارې وایي لکه کنکۍ زنکۍ دغه وړ بغارې وایي. هغه ورته وایي چې خیر دې ما په بابک باندې څه سوي دي؟ حضرت بلال څه پیښه ده؟ هغه ورته وایي چې هېڅ نه ده پیښه، بابک روغ جوړ ده، بس حسن او حسین رضی الله تعالی عنه په منډه راباسه یې را سره بوزنه. هغه یې دغسې لوڅې پښې را روان کړل، مسجد نبوي ته یې راوستل، هغه سړي ته یې پښو ته ور واچول چې د دغو د نبي علیه الصلاة وسلام دغو کنکلیانو لمسیانو په خاطر باندې رسول الله علیه الصلاة وسلام ماف کړه، دغه مه وهه، ولې د خدای انصافداره داسې کوې؟ هر څومره بغارې چې هغه ورته وکړلې، ده ورته ویل چې د ما د خدای په حبیب پور باندې د خامخا به دا پور زه له ده چې اخلم. اخیر نتیجه دا سوله چې صحابي مبارک ته یې نیزه په لاس باندې ورکړله او راغی د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک شاته ودرېد. نبی علیه الصلاة وسلام ته ویل، وایي نبی علیه الصلاة وسلام ما چې په هغه وخت کې زه له تا سره روان وم، ما کمیس نه و اغوستی، د ما ملا لوڅه وه، دا کمیس دې در پورته که چې زه دې په لوڅه ملا باندې په دې نیزو باندې وم. نبی علیه الصلاة وسلام مبارک دا د شا لمن چې راپورته کړله، صحابي مبارک په زور کړکه تر خولو ووتله، کلمه یې وویله، په ملا باندې ور پرېوت، او هغه مهر نبوت د رسول الله علیه الصلاة وسلام یې په سترګو په خولو باندې مچ کړ. اتې ورته ویلې چې نبي علیه الصلاة وسلام مبارک ملا راکته کړه، ملا راکته که، ما له هر څه خلاص یې، ما بل غرض نه و د خدای حبیبه، ما صرف د تا هغه مهر نبوت نه و لیدلی، تا ویلي دي چې د ما مهر نبوت چا ولید په هغه باندې د جهنم اور حرام ده، بس د ما مقصد جار د سم مور پلار مې تر تا جار دا مقصد و، مهر نبوت ما ولید، بس د ما له حقه ته خلاص یې، د ما د لاسونه شل چې ما چې زه به تا په نیزو باندې وهم. ګورئ جار دا د خدای حبیب ده، د خدای پیغمبر ده چې خدای جل جلاله خپل ربوبیت
او دا کائنات جن و انس د لره پیدا کړي دي، خو بیا هم د خدای د بندګانو له حقوقو دومره ډارېږي چې خپله ملا راروڅوي او د خپل انتقام اخیستلو په دې دنیا کې صحابه کرامو ته اجازت ورکوي. ما ته به بیا جار څه کوو، ډېر عاجزه یو، ډېر کمزوري یو. کوشش وکئ جار په دنیا کې ښه وکئ، ښه زندګي وکئ، د اسلام په چوکاټ کې زندګي وکئ، یوه پریشاني به نه نه به په دنیا کې نه به په آخرت کې. قدرمنو مسلمانانو ورونو، د خدای جل جلاله وخت را کړی، ټیم یې را کړی. داسې مه وایي چې موږ سپین ږیري یو، موږ ګناهونه کړي دي، موږ ته به خدای ګناهونه را معاف کوي که بیا نه را معاف کوي. دا سوچ مه کوئ. الله جل جلاله ګناهونه درته معاف کوي چې یو وارې په اخلاص باندې خدای جل جلاله ته د شپې راپورته سولې، درېیمه شپه چې خدای ته راپورته سولې، الله جل جلاله خپلې ملایکې راغواړي، وایي ملایکو دا د ما یو انسان ده، د ما یو بنده ده، زه ځینې خفه وم، زه ځینې رانازوم، ګناهګار و، ډېر ګناهونه یې کړي دي، خو دا درېیمه ورځ ده چې دی، درېیمه شپه ده چې دی ما ته په سجود باندې پروت وي، ما بولي او ما ته توبې کاږي. ای ملایکو تاسې په دې باندې شاهدان اوسئ چې دغه بنده ته ما ټول ګناهونه ور معاف کړي دي، تاسې به په ورځ باندې شاهدان یاست. نو ګورئ جار د توبې ټیم پاته ده. خدای جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي، شیطان خو توبې ته پرېږدي نه سو توبه وکاږو، ډېر غټ دښمن خدای را سره کړی ده. خو ګورئ جار دا یوه خبره کومه، ناوخته د ستړي به یاست. د بني اسرائیلو د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو ځوان و. دا ځوان په دې کلي کې ډېر خوسې خوسې کارونه کول، په هېڅ باندې نه و بند. نعوذ بالله، نه زنا جنې پاته، نه غلا جنې پاته، نه غیبت جنې پاته، نه داسې دنده نه وه چې له دغه سړي چې به پاته وه، دغسې حالت ته خدای جل جلاله په بدبختي او په بدکاري کې رسولی و. اخیر دا خلک، دا قوم دومره جنې په تکلیف سو چې ټول راټول سو، دا سپین ږیري مشران چې دا خو ډېر لعین سړی ده، دا ډېر فاحش سړی ده او دا ډېر خوسی سړی ده، یا دا به موږ ټول راټولیږو چې دا قوم خدای جنې خلاص کړي، بس دغه ته به جواب ورکوو چې د موږ له کلي د موږ له علاقې به وځې، که نه ووتلې بیا د مرګ حق نسته، بیا د موږ وزنو، موږ د چرمارۍ کوو او پانسۍ کوو دي. دا خلک میټینګ وسو، دا ځوان یې راوغوښت او دا بیان ټول ورته وکړو، سر یې ور خلاص کړو چې ځوانه نور دلته د موږ په کلي په قوم کې نه یې په کار چې په کومه باندې ځې په هغه باندې ځه، خو ګوره چې بیا موږ ته رانږدې نه سې، او که دغه علاقې ته د موږ کلي ته راللې بیا د بل علاج نسته. ګوره اوس دې لا خبره وو، مرګ او پانسۍ د بیا علاج د موږ ټول په دغه باندې خوشحاله یو. دا ځوان په دغه باندې پوه سو چې یاره دلته خو مې نور ژوند زندګي نسته، بس ولاړ د ځنګله خواته یې مخه ونیولله، په ځنګل کې یو غټ ځنګل کې ننوتل. ورېسې ننوت، یو د 3 شپې یې وکړلې، بس اتې خو نه مړۍ سته، نه اوبه سته، نه یو شی سته، بس مرض ور باندې راغی، له لوږې له تندې دا سړی، دا ځوان مریض سو په دې ځنګل کې. په دې ځنګل کې مریض سو، ډېر شدید مرض ور باندې راغی، حتی د زنکدن حالت ور باندې راغی، بس زنکدن یې سو. زنکدن کې وایي یا الله جل جلاله، نه مې په څنګ کې مور سته چې یو غړپ اوبه راکړي، نه مې پلار سته او نه مې یو ورور سته او نه مې یو عزیز یو قریب سته چې ما ته په دې خوله کې اوبه راواچوي. یا الله جل جلاله، زه خو د تا بنده یم، که څومره ګناهګار یم خو بیا هم د تا بنده یم. یا الله جل جلاله، ما چې څه خطاګانې کړي دي، څومره ګناهونه مې کړي دي، یا الله جل جلاله، د تا په ذات مې د قسم د ما په زړه باندې تعلیم یې چې د زړه له اخلاصه مې داسې درته توبه ده خدای جل جلاله، ته مې رب یې، ته مې خالق یې، که هر څومره ګناهګار یم الله آخرت ته درځم، دا سکنډ کې به درځم، په 2 سکنډ کې به درځم. یا الله په اخلاص مې درته توبه کښلې ده، په اخلاص مې په ټولو ګناهونو درته توبه ده. په دغه وخت کې عیسی وختله او مړ سو. حضرت جبرائیل علیه السلام ته ذوالجلال العزال وویل، وایي جبرائیل فورا ځان ورسو، حضرت موسی علیه السلام ته خبرداری ورکه چې په پلاني ځنګل کې، په پلاني ځای کې د ما یو دوست پروت ده، ورسه هغه راوله او په ښه عزت باندې غسل ورکه او جنازه ورکه، که چا د دغه انسان په جنازه کې ګډون وکړو هغو ته هم لا ما مغفرت کړی ده. ورسه حضرت موسی علیه السلام ته دا خبر ورسوه. جبرائیل علیه السلام چې راغی، موسی علیه السلام ته وویل چې الله جل جلاله وایي چې د ما یو دوست په فلاني ځنګل کې پروت ده، ورسه رایوړه، په عزت باندې غسل ورکه، په عزت باندې جنازه ورکه، او چا چې د دغه ګناهګارانو هر چا د دې په جنازه کې ګډون وکړو هغو ته ما مغفرت کړی د ده له وجې ما غم معاف کړي دي. موسی علیه السلام خپل ملګري ورسره کړل، روان دي بس په ځنګل کې دورې الله نشانې ورکړې وه، ورغلو چې ویې کتل یو ځوان پروت ده، بس تازه عیسی ختلی ده. دا ځوان یې راواخیستل او رایوړ،
سرا یې وړ د چا خپل د چا خپل د خپل کلي ته یې راوړ خپل کلي ته یې راوړ خلکو سې ورته وکتل چې دا خو موسی علیه الصلاة وسلام وایي چې دا د خدای دوست مړ ده دا خو هغه بدبخته ده دا خو هغه بدکاره انسان ده دا څه معجزه ده دا څه کار ده موسی علیه الصلاة وسلام ورته ویل وایي چې هر څه کار ده بس دغه خدای جل جلاله ته په اخلاص باندې توبه کښلې ده په اخلاص باندې د ذوالجلال لایزال ته بغارې کړي دي په وخت د حالت د زنکدن کې یې ورته بغارې کړي دي خدای ته یې په اخلاص باندې توبه کښلې ده د دغه ځوان خدای توبه کله بغله کړې ده الله جل جلاله ځینې راضي سوی ده دغه راضي کېده په وجه یې دی خپل دوست جوړ کړی ده په دې کې هېڅ شک نشته بس تاسې به راځئ د ده په جنازه کې به ګډون کوئ چې څومره ګناهونه یې د ده له وجې به خدای جل جلاله تاسې ته هم بخشش کوي نو هغه غسل حضرت موسی علیه الصلاة وسلام په عزت په قدر ورکو او جنازه یې ورکړله بیا یې دفن کو چې چا د هغه په جنازه کې ګډون وکړو هغو ته لا خدای جل جلاله مغفرت وکړو هغو ته لا ګناهونه ور معاف کړل نو ګورئ جار ټیم افسه داسې مه وایئ چې موږ خو سپین ږیري یو موږ خو به توبه نسي قبوله ځوانان دي کوشش وکړي ګناه به کېږي انسان د خامخا به کېږي ملایکې نه یو چې له موږ به ګناهونه نه کېږي انسان د عجزه ده ګناه به راچه کېږي خطا به راچه کېږي خو فورا خدای جل جلاله ته توبه کاږئ نبي علیه الصلاة وسلام وایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له نبی علیه الصلاة وسلام وایي هغه تائب له ګناه هغه توبه کښونکی له ګناه داسې نه ده لکه ګناه چې یې کړي ګورئ جار انسان د ګناه در چې وسوله فورا راځئ خدای جل جلاله ته په سجده پرېږدئ الله ته توبه کاږئ خدای مې توبه قبلوي خدای هم لرې کوي نه نو ګورئ جار وخت هم نور نه نیسمه د خدای جل جلاله په حقوقو کې کوشش وکړئ په لمنځو کې په روزو کې په اودسو کې دنیا تېره ده جار دنیا دا د وینو یې چې دا د ورځ په ورځ هغه یو مسلمانه خور تللی مسلمان ورور تللی بل تللی داسې به په نمبر په خپل وخت باندې ځو مرګ هم ژوند هم اخیستی نه ده معلومه یې نه ده نو کوشش وکړئ جار چې د خدای جل جلاله هغه حقوق الله او د حقوق العباد په ځای باندې راوړئ هېڅ مشکل نشته د خدای جل جلاله په رضا او د خدای جل جلاله په جنتو کې به ګرځو خدای جل جلاله دې موږ ته د حقوق الله او د حقوق العبادو د ادا کولو توفیق اول ماته بیا ټولو مسلمانانو ته راکړي وما علینا الا البلاغ